فالصالحات پس نیک خزی قانتات چې فرمان برداری وي حافظات او حفاظت کوونکي وي تفسیر جلالین وي ای لفروجهن وغیرها چې دی حفاظت کوونکي لفروجهن د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي وي وغیرها او د دین علاوه د خاوند د مال د خاوند د بچو حفاظت کوونکي دا خزبه د خزې صفت هم دا چې دا به د خاوند چې کوم دی حفاظت کوي د خپل مال حفاظت وکړي او د خپل عزت حفاظت وکړي نفس صالحات پس نیکی خزی قانتات چې فرمان برداری وي حافظات دا حفاظت کوونکی وي للغیب پشیشا د خاون پشیشا دا حفاظت کوونکی وي او حفاظت تسګي د خپل شرمګاه د خپل عزت هم حفاظت کوي د خاون د مال هم حفاظت کوي او د غرنګ د خاون د بچو د غي هم سي تربيت کوي بما حفظ الله دا خزه کو حفاظت کینو دا د الله په حفاظت سره کوي یعنی الله دې خزه ته توفیق ورکړي د الله په حفاظت سره دا خزه د خپل شرمګاو حفاظت کوي او د خاوند د مال حفاظت کوي د خاوند د بچو حفاظت کوي ولادي او هغه خزه تخافون جتاسو یریږي نشوزهن د هغوی د نافرمانینا تفسیر جلالین وی ای عصیانهن دا غیدو ګناه نه یریږي دا غیدو نافرمانی نه یریږي نو څه چلو کوي فعذوهن نو تاسو هغوی ته نصیحت وکړئ نصیحت وکړئ فخوفوهن من الله یعنی دا ښځې د الله نه ویروئ نو چې کومه ښځه دا چې کوم دی نافرماني کوي نو رومبې کار دا دی چې ډایرکټ په وال نه شروع کوي رومبې دې ته به نصیحت کوي فعذوهن دې ښځې ته نصیحت وکړه نو بعضې ښځې داسې وي چې هغه د غلط فهمۍ شکاري نو که ته ورته نصیحت وکړې د الله نه ویری چې ګوره زما په تا باندې حق دی ته زما ښځه او د خاون حق دا چې کوم دی لوی دی د خاون حق ورته بیان کړي او د الله نه ویری نو کېدای شي دا ښځه ټیک شي او ستا فرمانبرداري شروع کړي نو ړومبې به وال نه کړي ړومبې به ورله دعوت ورکړي نو فعذوهن نو نصیحت وکړئ دې ښځو ته او که بیا ټیک نه شوه نو دویم کار به داسې کوئ وهجروهن تاسو جدا شئ د دې ښځو نه فی المضاجع د دې د ملاستې په ځایونو کې نو ړومبی چې کله ښځه روانه شي نه سمیږي او دا روانه شي سمیږي نو ړومبی به ورله دعوت ورکړي نصیحت به ورته وکړي وعظ به ورته وکړي د الله نه به یې ویری نو دا به ټیک شي او که ټیک نه شوه نو بیا دویم حکم دا دی چې بیا به د ملاستې ځای ورسره جدا کړي خو داسې به نه کوي چې کټه بستره والی بار ته ووځي بار ته به نه ووځي په خپله کمره کې به ورسره کټ جدا کړي ځان به ترې خفه کړي ګورې را ګورې به ورته نه ځان به دروند کوي نو دا دویم حکم دی وهجروهن تاسو جدا شئ د دې ښځو نه فی المضاجع د ملاستې په ځایونو کې نو که دا ښځې په دې باندې به ټیک شي او دې سره به احساس پیدا شي چې یاره زما دا خاوند زما نه خفه دی او چې کومه خاوند دا د ښځې نه چې کوم دی یوازې شپه تېره کړي خفت د شپه تېره کړي په دغه ښځه باندې تر ساره پورې د الله لعنت راورېږي نو ورسره به دا وعیدونه هم بیان کړي نو دا به ویریږي نو سمه به شي که بیا هم سمه نه شوه نو وضربوهن بیا ووهه دې ښځو لره دا ښځو لره ووهه درېم ځای کې بیا حکم چې کوم دی د والو راغلی د ښځې مونږ پښتانه خو به ړومبې ګزارو ړومبې به ګزار نه کړي ړومبې به نصیحت کوي خو دا ټیک نه شوه صحیح نه شوه ستا فرمان برداره نه شوه نو دویم حکم دا دی چې کټ پو سره جدا کړي او که بیا هم ټیک نه شوه نو درېم حکم دا دی چې بیا به یې ووهئ خو څنګه به یې وهئ داسې به یې نه وهئ چې د مخ کاسه وله روانه کړي سوکته وکړي او غاښونه وله ووایي غاښونه وله وغورځوي یا څپېړه ته وکړي مخ ولې په مخ باندې به یې نه وهئ په داسې د ښایست په ځایونو باندې به ښځه نه وهئ د ښایست په ځایونو باندې او داسې دروند ګزار به هم نه ورکړي چې لاس خپله مات کړي بس درمیانه غوندې ګزارونه به پرې وکړي چې دا ویریږي هسې خرش پرش به وکړي که نه سړي مار ساتلی و مارو دا مار یې ساتلی مار ته یې داسې کار وکړه ماره وي زه بار ځمه په چکر باندې خو یاسې نه چې څوک وچیچي هغه دې صحیح ده نه کوي نه چیچم بس مال پروت و کله وړوکي راځي په کاڼه باندې ولي کله ګاونډیانو وړ راځي په کاڼې ولي څوک یې په چپل ووهي څوک یې په لختو وهي نو چې کله هغه مالک د بهر نه راغی نو هغه مار ته وي داسې دي امار تک سرو د وینو وي داسې دی خو تاسو لی خو چې کوم دی خانه ډاخانه کړ دی زره جل کړی هغه مالک خو تا وی چې څوک چیچا منو نو هغه د الله بنده ما خو ته وي چې څوک چیچا مخرش پرش کوه که نه
پوه شوې دا خو مې چې خرش برش کوي دا وړه د نه یاري نو خرش برش پکې ډایرکټ گزار به نه ورکړي چې لاس خپې مات شي نو داسې انداز کې به ښځه واخلي چې لاس یې مات نشي د ښایست ځای هم زخمي نشي نو حکم دی خو درمیانه غونډه کې وخت داسې وخت نه چې یا غاښ مات شي یا د لاس مات کړي د خپل مات نو دریم حکم بیا دا دی چې دا وضربوهن ووهئ دې ښځو لره نو فإن اطعنکم بیا کو چېرې اطعنکم دوی فرمانبرداري وکړله ستاسو فإن اطعنکم بیا کو چېرې دوی فرمانبرداري وکړله ستاسو یعنې ستا خبره یې ومنله او دا ښځه ټیک شوه نو فلا تبغوا علیهن سبیلا نو بیا مه تلاش کوه د دې ښځو خلاف بله لار د والو دپاره بیا مه تلاش کوه بیا ستا زړه کې چې کوم ګونډې ده هغه ګونډې وباسه ستا ورسره نالګي وه دا ښځه ټیک شوه اوس ته د خپل زړه نه هغه بغض او حسد د دې ښځې چې کوم پکې پروت دی نو هغه ترې وباسه بس زړه ورته اوس صفا کړه نور بله لار مه سره تلاش کوه ځکه ان الله بېشک الله تعالی کانه دی علیا کبیره ډېر اوچت کبیره او ډېر لوی الله ډېر اوچت شان والا دی او ډېر لوی دی نو الله په هر څه باندې پوهېږي الله ستانه د دې ښځې بدن هم اخیستلی شي نو که دا ښځه ټیک شو نو بیا به ورته ډکې ګونډې نه ساتي او د وښلو بانې به ورته نه لټئ بس اوس دا ټیک شوه ته د خپل زړه صفا او که داسې دې وکړل نو بیا به الله ستانه تپوس کوي خامخ نبي علیه السلام د دې په باره کې ډېر فرمایلي دي چې خبردار د ښځو په باره کې د الله نه وویرېږي بعضې ښځې وچ به وچو وخي که وچ وچو وال دا هم شریعت اجازت نه ورکوي تعالی ټیک ته نگهباني و دې دا مطلب نه دی چې ته څه کوې نو کوه د شریعت په حدودو کې دننه به کار کوي دننه به نگهباني کوي نبی علیه السلام فرمایي دا زما الله فرمایي دا زما په عقد باندې ستاسو په نکاح کې راغلي زما په عقد باندې لکه دې ښځه چې خپل کور پرېښی دی خپل پلار پرېښی دی خپل ورونه یې پرېښي دي خپله خوږه مور یې پرېښې ده او ستا سره دلته کې ژوند تېري نو دا د الله د عقد د لاندې تېري که نه پردی ښځې ته لاس ښه که نه پته به ته ولګي دې کې خو د الله عقد مخې ته راغلی دی نکاح پکې تړلی شوی دی د دې وجې نه دې ښځې تا ته سر ټیټ کړی نو د دې به هم خیال ساتئ